بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار. دا وخت ستاسو سره د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د دفتر نه نیغ په نیغه ملګرو دا وخت کې مونږ روان یو د سخاکوټ هغه باباجي لا کم چې 85 سال عمر یو یتیمانان وصي ورته ناستې کونډه انګور ورته ناسته وه. ژوند یې ډېر د سختو سره و په کم پس چې د کور بیل بقایا و، د بجلی بیل پسې بقایا و، د کور کرایه پسې بقایا وي. د هغه زندګي څونه د سختو سره وه تاسو لیدلې وه. تاسو له موږ څونه غټ یو سرپرایز درکوو د سخاکوټ د هغې باباجي زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار دا وخت د خپل پوره ټیم سره د سخاکوټ دا کور نه نیغ په نیغه ملګرو کم 13 هفته کې چې تاسو پروګرام کتلی محمد دوست ماماجي د کور نه محمد دوست ماماجي کم چې 2 بچیان په حق رسېدلي وو او په کور کې ورته یتیمانان وصیان او د کور څونه ذمهواري چې په دوی د کور کرایه پې شاټ ته د بجلی بیلونه پسې شاټ و. د دوی دا زندګي ډېره زیاته د سختو سره وه. زمونږ په یو وړوکي اواز باندې په یو وړه ویډیو باندې مسافر یو ځل بیا د خپلو بچو د رزق نه یوه نوڼی روشو کول او د محمد دوست ماماجي سره یې د خپل یووالی وکړو او دا یې هغه ته وښوه چې او که ستا نه الله تعالی 2 بچیان اخیستې دي خو ډېر بچي څنګه چې موږ په اولني ویډیو کې ذکر کړی الله تعالی دوی له د هغې ویډیو په سترګه ورکړه. الله تعالی دې د مسافرو په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ او ډېرې رڼاګانې لري. الله تعالی دې دقسې تاسو تل عمر قایم او دایم لري چې د خپل کور سره د خپلو بچو سره داسې کورونو له هم تاسو خوشحالۍ ورکړئ کم چې نن محمد دوست ماماجي له مونږ راوړي دي. څونه غټ غټ سرپرایز به مونږ تاسو له درکوو، څونه غټې خوشحالۍ به درکوو. ستاسو هغه رالیږلي زمونږ سره پروګرام کې اوسئ. زمونږ سره چې کومو ملګرو په دې پروګرام کې سخاکوټ باباجي له د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی شیر کړې ده او رالیږلي ده هغه لیست ستاسو سره شیر کومه. کم چې پاکستان ته رالیږلي دي علمګیر خان ایمل او د هغه ملګرو د ملیشیا جوهر بارونه رالیږلي دي 6000 روپۍ. دې نه علاوه محمد نواز افریدي صاحب او د هغه ملګرو د کویت نه 18610 روپۍ، محمد امجد صاحب ابوظبي نه 2420 روپۍ، رحیم الدین صاحب د دوبۍ نه 3000 روپۍ، شاکر صاحب د پاکستان نه 2500، عمر زیب صاحب د دوبۍ نه 3000، لاست نمبر 193 پاکستان نه 1020 په ایزی پیسہ، جدہ کونسلیٹ نه ملګری را لګلی 5200، ابو لولی 4000 روپۍ، محمد امین د دوبۍ نه 5000 روپۍ، محمد الله 13800 روپۍ، خیسته ګل صاحب 8200 روپۍ، جهان زیب افسر صاحب 3290 روپۍ، د قطر آرمی نه زمونږ سره زمونږ یو خوږ دوست دی 24000 روپۍ، او سراج صاحب د شارجه نه 3008 روپۍ ایچ بی ایل اکاؤنٹ ته، یو نامعلومه رور ایچ بی ایل اکاؤنٹ ته 5000 روپۍ، اجمل صاحب د سعودي عرب نه 5400 روپۍ، امین الرحمن صاحب د سعودي عرب نه 8100 روپۍ، یو دوست اماندرې په سینجا کې پرون مالا کیش 100 ریال لاکړه 2800 روپۍ، ابو افضل صاحب د جاپان نه 9650 روپۍ، فضل سبحان صاحب 10000 روپۍ، او میراج صاحب د کویت نه 6600 روپۍ، انور خان د دوبۍ نه 5000 روپۍ. دین علاوه زمونږ شرایط صاحب ته فاروق شاه صاحب په ریاض کې والا کړي په الراج اکاؤنٹ 50 ریال، لاست نمبر 665 دی 200 ریال، عمران الله صاحب 100 ریال، شیر افضل خان 50 ریال، شیرگل صاحب 50 ریال، عمر خان 300 ریال، بادر صاحب 100 ریال، لاست نمبر 3926 300 ریال، حیات خان 50 ریال. دا زمونږ شریعت صاحب ته اکاؤنٹ ته رالیږلي دي. دې نه علاوه بیا زمونږ عمران بھائی ته چې کوم په ریاض کې پیسې والا شوي دي نثار صاحب 20 ریال، عجب خان 10 ریال، خیان علی 20 ریال، حسن احمد 20 ریال، حنیف صاحب 50 ریال، کفایت 100 ریال، فضل حسین 50 ریال، عمران خان 100 ریال، د جندریا یو ورور دی چې 150 ریال ورکړي دي چې وایي 50 ریال به ایمان ماشومې له نغدي ورکوي، باچا غني صاحب 50 ریال،
او اوس د دې نه بعد موږ سره چې په ان سی بي اکاؤنټ کمې راغلي عمران بھائی ته تاج محمد صاحب 50 ریال، سواتی زموږ یو ورور دی 500 ریال، بشیر صاحب 100 ریال، جاوید صاحب 100 ریال، نظام الدین صاحب 50 ریال، محمد خان 150 ریال، طاہر شاہ صاحب 350 ریال، عرفان 150، صابر اور تاج محمد 1000. هغه چې د 2 کالو به د دې باباجي لپاره زما د پیسو نه کرایه ډکه کوي. حسین صاحب 50 او کامران صاحب 100 ریال. معذرت غواړم د کم د قطر آرمي د امرګري خبره چې ما کړې وه دغه هم دا وینا وه د 24000 روپۍ چې د 2 کالو کرایه به زما د پیسو نه ډکه کړي. بیا د نه علاوه زمونږ کفایت صاحب ته چې کوم بریاز کې میلاو شوي دي شمیسي په نوم یې لیکلی دی، نوم یې نه دی ظاهر کړی 150 ریال. بیا یو بل کس رور نوم یې نه دی ظاهر کړی 200 ریال، سلطان بھائی 50 ریال، ټیکسي او ډرایور 100 ریال، شارع خزان کې ورور ورکړي 50 ریال، د اوچي ورور دی 50 ریال، نظر ګل صاحب 50 ریال او امیر صاحب 100 ریال. حیات خان صاحب ته په دمام کې میلاو شوي دي د غني د طرف نه هم 100 ریال. دې نه علاوه زموږ سره زموږ پلکناز صاحب ته زموږ خوږ اډمین دی په ریاض کې شمیسي کې یو بل بھائی ورکړي 30 ریال، شیرشاه صاحب 100 ریال، سرتاج صاحب 30 ریال، ابو احمد صاحب 200 ریال، یو بل ملګری دی زمونږ وینوم به نه اخلي 850 ریال او علي خان صاحب ورته ورکړي دي 50 ریال. دې نه علاوه زمونږ ابرار صاحب ته چې په جدک کې میلاو شوي دي شهاب او کامران صاحب 300 ریال، ارزمند صاحب 80 ریال، شاداب او دغه ملګرو 200 ریال او یو بل ملګری دی چې وینوم به نه اخلي هغه هم 200 ریال. جمعه خان صاحب ته چې کوم په ریاض کې میلاو شوي زنګ د ریاض نایب صدر هم دی د اخلاص ویلفیر. واحد منیری صاحب زنګ سره دی 200 ریال، علی زمان 100 ریال، خضر حیات صاحب 200، نجیب الله 50، نذیر واحد 50، طاہر صاحب 20، گل پراز صاحب 200، محمد حکیم 100، مصور شاہ 500، تلاوت شاہ 20، همت الله صاحب معذرت غواړم په دې نوم زه لږ پوهېږم نه خو همت الله دی او که حمیت الله صاحب دی خو 100 ریال. لاست نمبر 211 200 ریال. بیا سلمان صاحب ته چې کومې په دوبۍ کې میلاو شوي دي خانزیب صاحب 200، عمران صاحب 100، د سوات یو بھائی دی 100 او یونایټډ عرب امارات ایکسچینج باندې 200 دا درهمونه په دوبۍ کې. جنید وزیر صاحب ته میلاو شوي دي لاست نمبر 642 100 ریال او غنی محمد صاحب ورته ورکړي دي 50 ریال. دې نه علاوه په ابوظبي کې زموږ مسعود رحمان صاحب ته چې میلاو شوي دي عرفان صاحب د مصفا نمبر 14 نه 65 درهم، شیراز مصفا 3700 درهم او سید مرجان صاحب مصفا نمبر 40 نه 112 درهم. دې نه علاوه زموږ وحید الله صاحب د قطر نه رالیږلي 11000 روپۍ چې د هغه سره څه ملګرو ابرار صاحب 200، ناصر صاحب 50، امین صاحب 50، زمان صاحب 100 او وحید الله پکې خپلې 100 دا د کویت نه 500. دې نه علاوه زموږ سره سیراج صاحب دی د پلای نه حمید الله روري زنګ اخلاص صدر صاحب وصول کړي 5000 روپۍ. صفی الله صاحب پیسې تر اوسه پورې موږ د امین جنرال سټور نه لا 5500 روپۍ نه دي وصول کړي، هغه چې وصول کړو هغه هم د دې کور دپاره دي. خاص زموږ سره قیصر خان صاحب دی د سوات مانیار نه، هغه چې باباجي دپاره به زه هم د کور د کرایه د غټ نه غټ بندوبست کوم انشاءالله راتلونکي وخت کې، خو هغه هم زموږ سره لا بیا څه تعاون نه دی کړی چې وکړو انشاءالله هغه به هم د دې سره وي. بیا دې نه علاوه زموږ سره د ډنمارک نه respected Jasmine Denmark 200 dirham. We are all of the member of the Ikhlas Welfare Organization for your financial assistance. We are also looking forward in future for your cooperation. Best regard. Thank you Miss Jasmine for help Ikhlas Welfare Organization in this old man 85 year. خامل ګورو دا چې کومې ټوټل پاکستاني پیسې موږ له راغلي دي 1,55,598 روپۍ. شریعت صاحب له چې کوم راغلي 1200 ریال، عمران سعودي عرب له راغلي 3170 ریال، کفایت صاحب له 750 ریال، پلکناز صاحب 1260 ریال دا چې کوم زموږ ایڈمین سټي ده د هغوی، ابرار صاحب جده کې 780 ریال، جمعه خان صاحب 1740 ریال، سلمان دوبۍ 600 ریال، جنید عزیر صاحب ریاض 150 ریال، مسعود الرحمان ابوظبي 277 درهم او د دې ټولو نه جوړېږي 9927 چې بیا د دې ټولو نه جوړېږي 2,77,956 او 1,55,998 ټولو ملګرو جوړېږي 4,50,554 روپۍ چې په دې کې دوی د رشکا د دوی د کور راشن وغیره د سونه کپړې ورله مونږ دنیا سره وړي دي نو په دې کې 1,38,400 خرچه ده او د دوی زنګ سره ټوټل پاتې شوي دي 3,12,154 روپۍ. په دې کې مونږ د باباجي لره وړي دي اوړه دي چاولې دي غوړي دي سبزیانې دي سونه چې هم د دې کور د ضرورتو سامان دی هغه تر مالګې مسالې پورې او دې نه علاوه د څلور جوړې تاسو لیدی شئ چې په دې کې یوه ګرمه جوړه د باباجي دپاره یخني ده او یوه ګرمه جوړه زموږ د هغې مور دپاره، یوه ګرمه جوړه زموږ چې کومه خور ده په دې کور کې د هغې دپاره او یوه ګرمه جوړه مونږ د ایمان چې کوم زموږ بچی ده د هغې دپاره. دې نه علاوه مونږ یو دوه سټامونه انشاءالله اوس لیکلي دي چې
هغې باندې د کور مالک چې کوم دی د هغه نه به دسخط تلو د 4 کالو د کرایې په سلسله کې 4 کالو کرایه موږ د دوی ډکه کړه او دا رشکه چې کومه ده نو د دې هم موږ د رې باباجي سره سټامپ به لیکو چې دی به دا رکشه خرڅی نه د دې کور د ماشومانو له دې کور له په حلال رزق ګټي 200-300 روپۍ او دا سلسله به دقسې د دوی د خیره سره چلیږي چې راتلونکي وخت له دوی بیا د تیارې پیسې ختمې نه شي او چا ته محتاج نه وي نو چې په دې رشکه باندې ځان له 100-200 روپۍ ګټي او خپل حلال رزق پې ګټي چا ته محتاج نه وي باباجي کوم مسافرو چې د سره د خپلو بچو د رزق نه یوه ونونه او خپلې خوشحالیانې شریکې کړې هغې خلکو ته یې څه وینا ده دوستانو که زمانه کشران او که مشران هر څه چې پروردګارم د عثماني غني د خزانو نه ستاسو سره امداد وکړي چې تاسو زما د غریب سره دومره امداد وکړو او زه ډېر بېاصلې پاتې شوی وه خو چې تاسو کوم امداد وکړو الله دې ستاسو کورونه د عثماني غني د خزانو نه ډکي او پروردګار د ټول مسافر په ډکو منګو د خپلو کورونو ته راولي او بچو زما پر خو نور څه نشته خو الله تعالی دې د دې عوض تاسو له په هغه سخت ځای کې درکړي چې په کوم ځای کې هم ډډه لګي دې نه علاوه زموږ سره چې کومې د رې باباجي پیسې پاتې شوي دي زه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن صدر حمیدالله روري ته خواست کوم چې هغه راشي دا پیسې والا کې یو دوه میسیجونه خصوصي چې کوم ما تاسو ته ویلو چې غټ یو سرپرایز به در کومه هغه مور چې کومه وه زموږ د زړه بیماره وه او وایي تور زیړی و ستاسو هغه رالیږلي پیسې کله چې پروګرام نشر شو زموږ نه مخکې خلک را رسېدلی دی او دې کور له پیسې راوړي دي او هغه پیسې هغې مور اخیستې دي موږ ستاسو سره ولې په دې پروګرام کې شریکه نه کړه زموږ مجبوري دا وه چې هغه په هغې پیسو باندې تللې ده او خپل علاج یې پرې قایم او دایم ساتلی دی انشاءالله راتلونکی به هم هغه خپل علاج جاري ساتي ستاسو هغه لږې خوشحالۍ وي چې دې کور له رالی نو زموږ هغه مور دا وخت تللې ده د مردان هسپتال ته او دا دویمه ورځ ده چې خپل علاج جاري ساتي او انشاءالله د دې نه بعد به هم ساتي او په دې کور باندې یو ځل بیا مسافرو او د الله تعالی په خصوصي فضل او رحم سره او ستاسو په مینه محبت سره هغه خوشحالۍ راغلی دوی ته شریکې کړې باباجي له به ورکوي زنګ حمیدالله روري د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن صدر صاحب دا پیسې او بهر چې بیا زموږ کوم فاینانس سیکرټري دی آصف اسحاق هم دا وخت کې زنګ سره دی هغه به ورکوي بابا ته د رکشې چابي چې بله خوشخبري موږ تاسو ته درکوو زموږ سره پروګرام کې اوسئ یا الله دې په خپل دربار یې قبولې کړې خدایه زه کوی څه نه وم خدایه خو خدایه ستا دا حکم دی چې زه د مظلوم فریاد اورم خدایه زه مظلوم یم دې خلکو زما سره ډېر ښه وکړه خدایه ته د دې سره ښه وکړي الله د عثماني غني د خزانو نه دې څه وکړي خدایه کورونه د سرو د سپینو ډکې پروردګاره بچي د قرآن حافظان کړي او چا چې دا امداد کړی دی الله د هغو کورونه د سرو د سپینو ډکې هر چېرته چې یې بچو وروڼو هر ځای کې چې یې الله پاک هم خوشحاله ساته او خدای پاک دې داسې هوا نه راولي چې تاسو پرې خفه شئ او الله دې د ټولو حافظ شي وروڼو بچو زه نور څه نشم ویلی خو د دې اواز دې الله درکړي دا وخت کې ملګرو مونږ د اسخاکوټ باباجي ته کوم چې تاسو ته ویلو چې تاسو ته به په اخره کې یو غټ سرپرایز بل درکوو هغه رشکه والا مونږ دا راویستې ده باباجي سره زموږ خبرې شوي هم وې چې تاسو له الټو موټر اخلو یا نور څه دوکان در لکه خو باباجي وایي چې نه زما رشکه خوښه ده او دلته کې به سکول ډیوټیانې کوم چې څه ټایم یې باسم یا نه وباسم هم زما خپله مرضي به وي خو د دې نه علاوه زموږ به د زیارت په ورځ د وچ کوټې یو پروګرام راځي داسې یو پروګرام یو ډېر دردېدلې کورنۍ چې 4 بچیان دي زموږ یو خور ده پکې او یو پکې یو داسې زموږ ابۍ ده بوډۍ چې مارچ چلی ده د نن نه 3 میاشتې مخکې هغه وایي چې زما هېڅ وس دس نشته چې یوه تر د زهرو هغه انجکشن چې کومه لګي د مار دپاره نو هغه مې هم ځان ته نه ده ویلي د هغې وجه دا ده چې غربت ډېر زیات دی غریبي ده او د هسپتال د تلو د راتلو هغه کرایه را سره هم نشته هغه پروګرام به خیږي سبا نه بل ورځ د زیارت په ورځ کوشش کوئ چې څنګه تاسو د باباجي سره او زموږ د نورو پروګرامونو سره خپلې خوشحالۍ وپاللې په دې پروګرام کې هم تاسو د هغې مور سره خپله خوشحالیانې شریک کړئ او د هغې هغه کومه زندګي چې په ډوبېدو روانه ده هغه زهر یې په خپه کې پیلاویږي خرابېږي یتیمانان وسیان ورسره دي او ډېره زندګي د سختو ده نو تاسو د خپلې لږې لږې خوشحالۍ د هغې سره هم شریکې کړئ انشاءالله چې د زیارت په ورځ به زموږ هغه پروګرام خیږي او اوس زه خپل د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن فاینانس سیکرټري آصف اسحاق ته خواست کوم چې راشي او باباجي له د دې رشکې چابیانې ورکړي او زمونږ کیمرامین عمر حیات صاحب دا وخت زمونږ سره دی او حمیدالله روري دی زمونږ محمد دوست ماما چې دی آصف اسحاق دی او زمونږ د دې ملګرو هم ډېر زیات مشکور یو سجاد بھائی چې زمونږ سره په دې پروګرام کې ډېره زیاته مرسته وکړه او د چا په ترو چې مونږ د پروګرام له راغلي یو چې څنګه یو ویډیو یې کتلې وه
زمونږ یو ویډیو یو انسان کتلی و دې باباجي له نمبر ورکړی چې داسې د اخلاص یو ټیم دی چې هغه د غریبو خلکو د انسانیت خیر ښېګړه کوي. هغه دا یو ورور و چې دې بابا له زما نمبر ورکړی و. باباجي زمونږ سره رابطه وکړه او مونږ رالو. ستاسو هغه رالیږلې خوشحالۍ الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې تل عمر رڼاګانې او داسې خوشحالۍ لري لکه کمې خوشحالۍ چې نن زمونږ د دې باباجي په کور رالی. دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ. څوک چې د ځان خیال نشي ساتلی د هغې خلکو خیال ساتل زمونږ او ستاسو فرض جوړېږي. د اخلاص پوره ټیم له او د الیاس سهارا ټول د اخلاص کاکوټ چې څونه هم د وخت لیدونکي دي کتونکي دي ستاسو د ټولو یو جان مشکور یو. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.